बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़हीम केसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानों के तुनको पदरगे के यो लुर खपला मोर द यो 100 रुपो पर लालच के सिंग वजला कम ज्याती दे सर ब्या कड़े वा कम बेदर्दे सर दे वजले वा कम बेदर्दे सर दा कड़े वा और पुलिस दा अनट्रेस केस ब्या सिंग ट्रेस करे दे दा द इब्रत न डक रिपोर्ट दे जरूर हो शाहबुद्दीन खान ستاسو سره د جنوري په میاشت کې یو واقع شوی و د پوخ عمر یو زنانه چې کوم دا هغه ورکه شوی و او بیا د هغې ډیډ باډي میلو شوی و د سټارټ نه دا کیس تاسو سره رپورټ شوی څنګه جی دا جی په 7 تاریخ باندې د زنانو ورکه شوی و په 9 تاریخ چې کوم دی هغوی راله هغوی دلته کې رپورټ وکړو چې زموږ مور چې کوم دا یو زنانه راله واده پروګرام و ماشومي او یو زنانه راله چې هغې ځان سره بوتلله او اوس چې کوم دی د هغې نه پس زموږ مور ورکه ده نو موږ چې کوم دی په دې کې بیا معلومات شروع کړل تفتیش هم شروع کړو هغوی باقاعده په دې دغه باندې د زنانه باندې داویداري وکړله چې زموږ مور چې کوم دا روشن زمین د هغې تقریبا عمر 90 پلس کې چلیدو چې دا یې د ښکلې ځان سره بوتلې ده اوسه پورې زموږ مور پیدا نه شوله نو هغې کې موږ د هغې ګرفتاري وکړله د هغه زنانه کوم ملزمه چې امتیازه هغه مونږ انټروګیټ کړله هغې خپل انټروګیشن دوران کې چې دا زنانه ما وجلې ده او په یو ځای کې مې ښخ کړې ده د هغې په نشاندهی باندې مونږ لړلو او هغه زنانه مونږ د هغه ځای نه راویستله د هغې وجوهات دا و چې دا زنانه چې کومه وه مقتوله چې کومه وه د دې سره سونه وه په لاسو باندې ګوتۍ ورسره او بنګړي ورسره نو دې ملزمې چې کوم دی دغې لالچ دپاره دا بوتلې ده او دی وجلې ده او بیا ښخ کړې وه چې په دې کې د دې سره د دې زوی د دې زومو او د دې لورو هغه پکې ملوث و نو موږ چې کوم دی په دې کې د دې ملزمې زوی د هغې زومو دا نیولي دي او ملکن جیل کې دي او کومه سونه چې دې نه اغوستې وه هغې کې چې ګوتۍ وې والۍ وې او بنګړي وو هغه مونږ باقاعده د دوی د کور نه بیا ریکور کړلي او موږ سره باقاعده سیفټي اوسو دا کومه ملزمه چې تاسو ونیوه که نه دا وایي چې لکه د واده د کور نه مې دا کومه ښځه چې مړه کړې ده سونه یې ترې اخیستې ده په څه بانه مې دا راوباسله او دی د دغه کور نه څومره لرې بوتلې وه دا یې په باندې رسوي چې زه تاله دغه اخلم د چیلۍ اخلم په دې باندې د کور روانه کړې ده او بیا تقریبا د خپل کور نه یو نیم کیلومیټر لرې بوتلې ده یو خوړ دی هغې کې بوتلې بیا یو پټي داسې پټو ته یې دننه کړې هغې کې بیا یو کړۍ جوړه کړې ده او په هغې کې زندۍ باندې لوپټه باندې وجلې او هغه کډه کې بیا ښخ کړې ده د دې دواړو پیژنګلو څنګه شوی وه تفتیش دوران خو به داسې څه پته لګېدلې که نه دا چې کوم دا ملزمه چې کوم ده دا به د مقتولې کره راتله او د مقتولې چې کوم دی دې ته خپله لور ویلې وه او دې به کله پی راوړل د ملزمې کله به ولې ساګ راوړو ځکه زنانه په یو بل سود کوي په یو بل باندې نو هغوی به کله ساګ راوړو کله به ولې پی راوړلو نو دې وجې د هغوی تعلق برابر شوی یو بل سره نو هغې لالچ واغسته دا ملزمه چې راشه دا به خو مالداره ده دې خو سونه ده په لاسو باندې کړۍ دي ګوتۍ دي ورسره او په دغې باندې چې کوم دی لالچ باندې دا به یې بوتلله او ډېره بېدردۍ سره یې وجلې وه د هغې لاس چې کوم دی مونږ کله مونږ ورسېدو او مونږ راایستو نو هغې ډېر په بېدردۍ سره لوپټۍ ورته د هغې خپلې لوپټۍ ورته اچولې وه په زندۍ وجلې وه او بیا په کډه کې کړې وه ګټې پې ورتېلې وې خاورې ونې بوټي پې ورتېلي وو دا څه وایي چې لکه کله مې ورسره تعلق جوړ شو نو هغه ټایم نه مې ورته لالچ راغلی و که نه کله مې ورله په لاس یا په نور بدن باندې دا سونه ولیده نو بیا لالچ کې رالم نه دا تقریبا اول دوی دغه خو اخره کې دوی چې کله د ابۍ سره سونه ولیدله په دې واده دوران کې یا د واده نه مخکې یو څو فنکشن داسې تېر شي نو دې دوران کې دوی چې کوم دی زنانه ته پته چې ابۍ سره سونه ده او دا سونه استعمالوي نو راشه دا دغه کو وخو د ابۍ چې کوم فیملی ده کومه چې مقتوله ده که نه د هغې فیملی څه وایي چې دا بله ښځه دي د ډېر وخت نه به دي که راتله دوی پېژنده دوی وایي چې تقریبا 4-5 میاشتو نه به دا تله زموږ بلکې د ټول کلي ته به راتله د مختلف کورونو ته به راتله چاله به پی راوړل چاله به خدمت پی کو راتله به ګرځېدله به هغې څه ویلي دي ملزمې چې یاره دا لالچ څنګه پیدا شو ځکه چې هغې ورته لور ویلي وو که نه نو هغې وایي چې بس زه هم ټینګه نه شوم دا کومه سونه چې ما ولیده ما چې راشه غریبي ده او په یو ځای ځان مالداره کوم نو هغې خرڅه کړې وه که نه سونه ورسره لا پرته وه نه سونه ورسره پرته وه کور کې ښخ کړې وه ځکه چې مونږ دغه چې کوم د ملزم پټۍ مو ونیوله که فرض که دې کې لږه لیټي شوې نو کیدای شي دا بیا زموږ د لاسه ایستلی وي دا خرڅ کړی ځای کړی وي هغه مونږ پټۍ باندې ملزم ونیوله پټۍ باندې ریکوري مو شولی جي دا کوم مقتوله چې کوم د دې فیملی څه وایي چې دا مطلب څه ډېر ویل اف خلک وو چې ډېر ابۍ سره به دونه ډېره زیاته سونه وه نو هغوی چې کوم دی د ابۍ زامن چې کوم دی هم په سعودي کې مزدورګاره دي نوسي دي هغوی ټول وایي چې د ابۍ سونه خوښه او نو مونږ نوسي وي چې کله عمرې له راله سعودي ته نو ما ته وایي چې ما له هېڅ مه کوه ما له بنګلۍ جوړ کړه نو بس سونې سره یې شوق وو ډېر پارمانې جوړه کړې وه ډېر پارمانې جوړه کړې بالکل جي په دې کې چې کوم دی موږ ته باقاعده زنانه روډ بند کړی و دې کې زنانه راوتې وي روډ یې بند کړی و دې کیس کې
ابې په دې کیس کې د ریکوري نه مخکې چېرې د ریکوري دی وشي او شکر الحمدلله موږ تقریبا په لږ ټیم کې چې کوم دی ملزم ونیوله او ریکوري مو کړه جی. اسې مونږ خو دا مطلب اور مو حقیقت هم داسې کېږي مور پلار مشران چې کمی دا بچو ته د ښه لارې نصیحت کوي که نه دې کیس کې دي څه وایي چې دا پلانینګ دی ابۍ کړی و او بیا خپلو بچو ته ووایي نو هغوی ورته پکې څه ویلي نه و چې تا ته خو لور ویلي دي بس هغه خو د مورې پلانینګ کړی دی او بیا د بچو ته ویلي دي نو هغوی هم بیا لالچ راغی ځکه چې مور او بچي هغه چې مور سوی مشران دي نو کشرانو بیا لړي دا کوي نو بس هغوی دا سوچ کړی چې راشه د مور هم وایي چې لکه سونه ورسره بس په یو ځای باندې دغه کړی اوس بیا یې داویداري کړې ده او چې باقاعده دې کې داویداري شوې ده دوی باقاعده په جیل کې دي ضمانتون درخواست یې ورکړي خو هغه مو خارج شوي دي دې خو داسې په تفتیش کې څه ویلي نه دي چې مخکې د دې څه پلانینګ و چې دا سونه به خرڅ کړو څه به پرې والو یا څه نو پلانینګ خو دې دغه نه دی کړی خو هغوی وایي چې بس موږ سونه واخیسته موږ وایي چې بس دا به خرڅ کړو مالداره به شوه مالداره به شو اچانک لالچ بوري بلاهي کله چې د ملزم تاسو ونیو او هغې ومنل که نه چې ما دې ځای کې خښه کړې ده نو بیا دې ته غځې بالکل تاسو اکورټ بوتلل هلته بیا تاسو څه ولیدل هغه سین راته لږ بالکل جی دې چې کومه انټروګیشن دوران کې موږ ته ووي نو موږ دا ځان سره روانه کړله لیډیز پولیس راسره وه زموږ سره خپله څومره ما سره خپل ټیم موږ چې لاړو بالکل پاک ایګزیکټ ځای باندې ورډولو چې همدغه ځای دی چې موږ وکړو دغه هم کو خاور چې رالرې کړې بالکل هغوی پاکه ځای پرته وه هغه ټایم څه احساساتو د دې ملزمې چې لکه دې خو څنګه ما تاسو ته وویل چې د ملزمې ته یې لور ویلي و بیا دې په خپل لاس مړه کړې مو دغلته خښه کړې دې په مخکې هم چې راوویسته داسې احساسات په فیس باندې داسې شرمندګي وه نه جی نه دی بالکل داسې څه دغه محسوس نه کو ځکه چې کار خو هغې نه شوی هغې وایي چې به زما نه کار دی شوی دی او په لالچ کې مې کړی دی بس لالچ کې رالم خو په میانتیا په هغې کې د څه نه و بیا وروسته د دې ښځې څه مخکې څه کرمینل ریکارډ و چې دونه سخته وه دی چې کوم دی د بچو چې کرمینل ریکارډ دوی په دې علاقه کې تقریبا زموږ سره به د دوی خلاف شپږ اووه FIR د دې بچو د غلاګانو پرتې دي دوی چې کوم دی دا بچي چې کوم دا ټول کرمینل غلاګانې به یې کولې چیلې پټې کړي دي مختلف غلاګانې دوی کړي دي FIR زموږ سره شته دی ګرانو کتونکو تاسو د SHO صاحب خبره واورېده چې لالچ بری بلا ہے واقعي د خپل قسمت نه زیاتې دپاره داسې غلطه لار اختیارول چې کوم دي هغه همیشه خلک یا د دنیا نه لرې کوي او یا جیل ته رسوي مونږ همیشه هلته تاسو ته په پېښور کې یا خوشا کې چې څونه رپورټس جوړو نو مونږ وایو که څوک کوم جرم وکړي نو د پولیس نه پټېږي نو شکر الحمدلله د درګې پولیس چې کوم دي د دې هم چې کوم کیسونه مونږ تاسو ته پیش کړل نو هغه داسې دي چې هغه انټریس کیسونه او حقیقت دی چې هغه ګران کیسونه خو دي په ډېر کم وخت کې هغه ټریس کړي هم دي ملزمان هم گرفتار کړي دي او ریکوريز چې کوم دي هغې ته هم کړي دي هر څوک چې جرم کوي او په هر ځای کې کوي ذهن کې دا یو څیز یاد ساتئ چې څه نه څه غلطي د انسان نه یا د مجرم نه داسې کیږي چې ات کړی د هغه لاسته خامخا رسي ډېره مننه